المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله رب العالمين انسان لا روغ صحت او روغ بدن چې کله ورکی دا یو غټ نعمت دی د الله رب العالمین د طرفنا، او د دې نعمت اهمیت په هغه وخت کې پته لګي چې کله انسان عبادت ته رغبت کوي او عبادت نشي کولی. لہذا د هر نعمت چې کوم د هغه شکر پکار دی چې الله رب العالمین ته د هغه شکر ادا شي چې دغه نعمت نور هم زیات شي. که چېرته زمونږ په کور کې میلمانه راشي، کور ته میلمانه راشي او هغې په منځ کې ډېر میلمانه داسې وي چې ته د هغوی د وجې نه په هغوی باندې هغه چای خوراک وغیره ګرځئ. په دې منځ کې یو میلمه داسې ناست دی چې ته هغې ته هغه پیالۍ او چای خوراک ورمخکې کوې، لیکن هغه یې هم نشي کولی. ته هغې باندې سلام کوې، لاس ور وړاندې کوې، لیکن هغه په خوله درته ووایي چې ستړی مه شي، او تا ته وروسته پته ولګي چې هغې دواړه لاسونه نشته. څومره تکلیف دغه انسان ته رسیږي، څومره تمنا به دغه انسان وي چې کاش ما د سره سلام کړی وی، لاس به مې لو کړی وی. څومره تمنا به دغه معذوره انسان کوي چې داسې څوک وی چې ما له دغه خوراک، دغه چای، دغه پیاله په خوله کې راکولی. څومره زړه به ورته کېږي، نه به شي کولی. او د دې نه په اخوا که چېرته د انسان حمام او حاجت دپاره ځي، نو هلته به د انسان څه حالت وي، څومره تکلیف وي. اگر که الله رب العالمین توفیق هر چاله د خپل حالت مطابق ورکوي، لیکن سوچ په دې باندې پکار دی چې دغه انسان که چېرته مونږ هم دغسې وی، نن چې مونږ په هغه باندې څومره رحم کوو او دا دعا کوو چې یا الله ستا شکر دی چې دغې په رنګه دې مونږ نه یو ګرځولی، الله که سبا په مونږ دغه حالت راولي نو مونږ به څه کوو؟ الله که په مونږ باندې داسې حالت راولي چې مونږ د عبادت نه محرومه کې عبادت نشو کولی، نو زمونږ به څه حالي؟ لہذا زما ورونو په خپل دغه نعمت باندې ډېر زیات شکر پکار دی چې الله رب العالمین دغه نعمت ډېر زیات کی او انسان د عبادت طرف ته لاړ شي او د الله رب العالمین عبادت وکړي. او د دغې شکر احساس هغه وخت کې کیږي چې کله موږ د نورو احساس وکړو چې نور ته څومره تکلیف دی، نور په کوم حالاتو کې دي، نور په څومره مشقت او تکلیفونو کې دي، نو هله به موږ خپل ځان ته سوچ وکړو. د دې د وجه نه اکثره وخت دا پکار دی چې انسان د بیمار تپوس وکړي، دا پکار دی چې انسان هسپتالونو ته لاړ شي، هغه ټول وګوري او د هغوی حالات معلوم کی، نو هله به زړه کې د الله رب العالمین عظمت راشي، د الله رب العالمین نه رضامندي به راشي، او الله رب العالمین ته به هغه شکر وباسي. د الله نه دا دعا کوو چې الله رب العالمین موږ او تاسو کې دغه احساس پیدا کی او موږ کې د الله رب العالمین د شکر توفیق پیدا کی، تر دې چې زموږ عبادات صحیح شي، زموږ عبادات او طاعات نور هم زیات شي. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.